بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول درود او سلام اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وبارک وسلم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکه مکرمه نه رالو مدینه منوره ته هجرت وکړو. د قبا مقام سره وو. د هغې نه بعد بیا دلته رالو دې علاقې ته. په دې علاقه کې د یو صحابي کور و د عتبان ابن مالک رضی الله عنه. د هغه کور سره قریب جماعت و، خو جماعت فاصله او د کور فاصله دومره وه، منځ کې یو خوړ بهیدو. دا صحابي اخر عمر کې ړوند شوی و، په سترګو ړوند و، نو دی مسجد ته نه شو تللی. د الله رسول لاړو، ورته ویل ای د الله رسوله ته راشه، زما په کور کې مونځ وکړه، نو زه به په دې خپل کور کې مونځ کومه، ته د برکت دپاره راشه. امام الانبیا صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو او د دغې عتبان ابن مالک رضی الله عنه په کور کې مونځ وکړو. د دغې صحابي د کور لږه غوندې ویډیو تاسو سره شیر کومه. دا د صحابي کور دی، دا وګورئ اوس کودایي کې دا د سعودي عرب حکومت. نو د عتبان ابن مالک رضی الله عنه د دې کور نظاره تاسو وکئ. دا هغه مبارک ځای دی چې په دې ځای کې د دواړو جهانو سردار دلته کې مونځ کړی دی او د عتبان ابن مالک رضی الله عنه کور دلته کې و. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم.